عزیزان محترم خلق تپوس کوي چې بعضې خلکو ته کنفیوژن وي، دا خلک فرض مونځ کوي او سنت مونځ کوي، نو خیال دا وي چې د فرض او د سنتو په مانځه کې د تلاوت ادایګي یا په هر رکعت کې تلاوت، نو دوی دا خیالي چې څنګه سنت دي داسې فرض دي. دا یو واضح فرق دی او تاسو دا نوٹ کوي. طریقه دا ده چې په فرض مونځ کې یعنی چې کم فرض مونځ 4 رکعاته دی، نو دا غي لازمی خبره ده چې اول 2 رکعاته ډک دي او آخري 2 رکعاته به تشوي. د 3 رکعاتو والا یعنی د ماخام مونځ دی، نو داغه 2 رکعاته ډک دي. ډک مونږ هغې ته وایو چې سوره فاتحه او سورت ورسره ویل، او تش مونږ هغې ته وایو چې کم 3 رکعات وي یا د 4 رکعاتو مونځ کې چې کم آخري 2 رکعاتونه وي، نو په هغې کې صرف مونږ فاتحه وایو او مونږ بیا سورت نه وایو. نو چې سړی امام صاحب پسې ولاړي، نو امام صاحب والا مونځ کې چې امام پسې سړی مونځ کوي، نو هغې کې خو به مقتدي دپاره هېڅ قسمه لوستل نشته، بلکې صرف د سجده کې په رکوع کې سمع الله لمن حمده که د تکبیر اولا سره یعنی ابتدا کې د امام سره الله اکبر وکړو، نو سبحانک اللهم به وایي، باقي د ثنا نه علاوه به هېڅ شیز نه وایي، بس چې امام څه وایي دی به د هغې په تابعدارۍ کې. لیکن که سړی ځان له مونځ کوي، نو د فرض مونځ کې چې کم سړی ځان له د 3 رکعاتو مونځ کوي که د 4 رکعاتو کوي، د هغې طریقه به دا وي چې 2 رکعاته به دی الله اکبر وکړي، سوره فاتحه به مو وایي، سورت به مو وایي، او بیا به رکوع سجده چې کم آخري 2 رکعاتونه دي په هغې کې چې دی پاسي، نو په هغې کې به دی صرف سوره فاتحه وایي، بس د هغې نه به نور دی اسم نه وایي. یعنی دې ته مونږ تش وایو چې دا تش رکعاتونه دي، په هغې کې به دی صورت نه وایي، صرف د سوره فاتحې وینا به کوي. لیکن سنت کول، سنت بیا د فرضو نه په دې حساب له مختلف دي، دغسې نفل هم مختلف دي. یعنی مختلف دا دي چې په سنتو کې د 4 رکعاتو یعنی د ماسپښین د مانځه نه مخکې چې مونږ کم 4 رکعات سنت مؤکد کوو، یا د جمعې په ورځ باندې چې کم 4 اول کوو، یا د جمعې د مانځه نه پس 4 کوو، نو دا 4 واړه به مونږ ډک کوو. ډک نه مراد دا چې سوره فاتحه به م وایو او سورت به م وایو. دغسې که څوک د 4 رکعاتو د نفلو اراده کوي چې زه 4 رکعاته مونځ کومه نفل کومه، نو په هغه نفلو کې به هم طریقه دا وي چې دی به اولني 2 رکعات هم ډک کوي، یعنی فاتحه او سورت به وایي، او په آخري رکعاتونو کې به هم چې دی سوره فاتحه او دی به چې دی ورسره سورت وایي، یعنی دا به خالی نه کوي. نو ډېر ملګري زه وګورم دوی خطا شي. بعضې ملګري ما نه دا تپوس کوي چې د فرضو په مونځ کې دوی ولاړي، یعنی چې کم مونځ امام صاحب پسې کیږي او امام صاحب چې په کم کې تلاوت کوي، نو د تلاوت والا مونځ کې خو خامخا خبره ده هغه تلاوت کوي، سړی خاموش وي. لیکن بعضې ملګري دا تپوس هم کوي چې مثلا امام صاحب ودرېدو، د ماسپښین مونځ دی چې هغه سري مونځ دی، خاموش دی، بازیګر مونځ دی، نو په هغې کې چې امام صاحب الله اکبر وکړي یا خو غلی غلی تلاوت کوي، نو شاته ورپسې مقتدیم کوي. نو زمونږ د احنافو په نسبت باندې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کم خلک حنفیان دي، دیوبندیان دي، نو د هغوی په نسبت باندې چې دی دا نشته، بلکې چې امام پسې تا نیت وتړلو نو ته به بالکل خاموشه ودرېږي. که د ثنا ټایم نو ثنا به ووې او نور به تا لاسونه تړلي، نور به ته تسبیحات وې په رکوع په سجده کې، لیکن باقی د تلاوت او د فاتحې په وخت کې به ته اسم نه وې، بلکې ته به دا اورې. نو دا مسائل ضروری دي چې خلک د دې متعلق تپوس کوي. الله دې موږ ټولو ته توفیق عمل نصیب کړي.